نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين صدق الله العظيم. سورة يونس يولسم پارا 3 نمبر آیت دی فمخی رکو کی د بنی اسرائیلو د موسیٰ علیہ السلام او د فرعون تذکرہ او واقعہ بیان شو. فرعون زانتا خدای وی د خدای دعوی کولا نو د فرعون د ظلمونو او د خدای د دعوی د فساد د وجنه د فرعون په قوم او په خاندان کې لږ کسان ایمان په موسی علیہ السلام ورو. په دې کې لفظ د قومه کې د علماء دو اقوال دي چې دا ضمیر د موسی علیہ السلام قوم یعنی بنی اسرائیل مراد دی او کنا د فرعون قوم قبطیان مراد دی. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ د قومه د قوم نه مراد د موسی علیہ السلام قوم دی چې بنی اسرائیل کې لګون کسانو په موسی علیہ السلام باندې ایمان راوړو. ډیر خلق د فرعون د ظلم نه جریدل د دی وجی ایمان راوړو په بنی اسرائیل. تفسیر جلالین لکی چې قوم نه مراد قوم د فرعون دی چې د فرعون په قوم کې لږونتی کسان مسلمانان شو. د فرعون د یرنا نور کسان ایمان راوړو ځکه فرعون دا سرکشا او متکبر او پزمکه باندې بادشاہ د د یری چا ایمان راوړو اسنا چې موږ ایمان راوړو او دوی په ظلم سره او په تکلیف او سزا سره واپس د خپل ایمان نواړي د دې وجه چا ایمان نه راوړو. اللہ جل شانہ فرمائی کہ فرعون پزمکہ باندی او فسادی او متکبر انسان او د خپل حد نا زیاتی او تجاوز کرو زکدید اللہ پاک بندو او دوی زخدے د تجاوز د حد نه کړو د بندګي د دسیو او د بندګي نه د بر دعوه وکړه چې ز بندنه بلکې زخدے اللہ پاک فرمائی دادا زیادے کر. موسیٰ علیہ السلام خپل قوم توئی کچرتاسو رشتونی مسلمانانی او ستاس ایمان بھی نبی آپ اللہ جل شانہ باندے توکل ہو گئی پر خپل ایمان پا اللہ تاسو بات کی گئی. کم بنی اسرائیل او د فرعون په قوم کې چې چا ایمان راوړو هغه من په الله پاک باندې توکل او د الله جل شانه نه دعا وکړه چې یا الله پاکا منګ د دې ظالمانو د پاره د فرعونانو د پاره فتنه مجوړو چې دا فرعونان ظالمان په من باندې ظلمونه کوي او دی په من باندې غالب وي او من باندې تکلیفونه کوي. الله نے دعا وکړه. اللہ جل شانہ فرمائے چې موږ دې ته نجات ورکړو
د دې کافرانو نه موږ د بني اسرائیل او د مسلمانان خلاص کړو لکه رستو براشي چې فرعون الله پاک هلاک کړ مسلمانانو ته نجات ملو او الله جل شانه فرمایي چې موږ موسی عليه السلام ته حکم چې ته خپل قوم ته او دی بني اسرائیل ته تاسو دواړه ته او هارون علیه السلام دواړه ووایي چې تاسو مسلمانان خپل کورونو کې منځونه کوئ ځکه فرعون 14 په مانځه پابندي لګولې د فرعون د یری بچا مونږ بهر نشو کولی دې ته وی چې تاسو خپل کورونو کې منځونه کوئ او خپل کورونو نه بهر چې تاسو ته تکلیف ملاويږي نو بهر نور منځ مکوئ خپل کورونو کې مونږ جاری وساتئ او د الله جل شانه د طرف نه تزيد دې تورکا چې الله پاک واستاس امداد کوي او تاسو ته الله پاک جنت درکوي ومغه شاب شو موسی عليه السلام ته مسلمانانو ته نجات ملو شو او هغه ځمکه چې په کومه باندې بدی فرعون خلق په مانځ باندې نه پرې خودل الله پاک هغه ځمکه د فرعون نه خلاص او پاک فرعون سره د خپل لشکر سره د خپل فوج او سره د خپل سرداران الله پاک غرق او موسی علیہ السلام او مسلمانانو ته الله جل شانه فتح او نجات لکه څنګه چې په مکی زندگی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه باندې بهر منځونه کول بند مشوره او خپل منځ کې خبره اترې بند کافرانو بمانځه ته نه پرېښودل نو نبی علیہ السلام د حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه په کور کې با مسلمانان نه جمع کړل او منځونه به هلته کور کې کافرانو نه پرېښودل چې کله به هر مسلمان ته په منځ باندې په عبادت تکلیف نه عبادت به کوي کور کې دی مسلمان ته به هر تکلیف کې څوک د مانځه ته نه پرېږدي کور کې منځ کا منځ پرېږدم اوس هم که ستاسو خیال په دې فلسطین کې د مسجد اقصی بیت المقدس کې اکثر دا کافران یهود د مسلمانان د مانځه په ټیم کې را په مخه کې سبق شهیدان کې سبق زخمیان کې کله دروازه بند کې جمعه کې نه پرېږدي دا د مسلمانانو ژوند دنیا کې به دا حالات راځي مسلمان باندې دا تکلیف راځي کافر تر اوسه پورې چې د خپل ګرځي نه بند نه چې ولې پولیس نه کوي یا مونږ ولې کوي تر اوسه پورې يهوديانو ته چا ګرځه بند نه کړي عیسایانو ته چا بند نه کړي چې تاسو مونږ ولې او که تکلیف دې نو مسلمان ته دې نو مسلمان بچي آخرت ته ځان برابرۍ دنیا کې بدی د ډېرو تکلیفونو سره مخ کېږي کله یو تکلیف کله بل تکلیف او دا د الله جل شانه د طرف نه اوس په دې وخت د فلسطین په مسلمانانو تکلیف دي الله پاک د مسلمانانو غیرت ګوري چې مسلمان کې څومره غیرت مسلمانان خو په کروڑونو ارګونو دي او غیرت پکې څومره دی الله دا ګوري او قیامت کې الله پاک د دې مسلمانانو نه تپوس کوي چې دې زنانو دې ماشومان دې یتیمانان आवाज تاسو تکو تاسو چا د دې مرګتیا کړی اوس مسلمان وي زبس من خپل عشرت تیرو په آخرت کې الله د دې هر مسلمان نه تپوس کوي تاسو څومره کوشش کړی یو مسلمان هغه جدا مسله ده زمونږ د مسلمانانو لکونتي امتحان تکلیف ګران دي ځکه دلته زمونږ د مسلمانانو زید عین لري اوس کدا د پاکستان افغانستان منتظم یا بکار ډېر آسان لکه په افغانستان کې مسلمانانو باندې امتحان راغی نو دلته مسلمانان تکړه شو خدمت ورسره لکه کار آسان او وضعیت ته وکوله پکې منځ اوس هغه دومره لري چې دا مسلمانان په ډېر کوشش کې نشي رسېدلی نو په دې ځای کې هغه مسلمان تکلیف ته وړاندې کېږي چې کوم ورسره خوا کې او خوا کې ورسره چې کوم دي هغه ټول بزرګان دي هغې جنګ لګړې والے نه دي هغې ځان له انګریز ته سجدې کوي نو هغې به کافر سره جنګ سوچي نو الله جل شانه په مسلمانانو باندې وخت په وخت د امتحان ناولي په مسلمان به چرته هم خپل دین نه پرېږدي په هر صورت کې به الله پاک یاد ساتي
الله جل شانه دی د فلسطین د مسلمانان امداد او الله پاک دې دغه سره کافران په خپل قهر او غضب سره تباہ او برباد کړي. نو فرمایي فما آمن لموسی پس ایمان راوړو په موسی علیہ السلام باندې الا ذریه من قومه مگر لګو کسانو د قوم د فرعون نه لګونتي کسان ولی نه راوړو على خوف من فرعون د یری د فرعون ظالم نه. فرعون خدای ظالم سره وې زه خدای نو ظلمونه به کوي د یری بچا ایمان نه او چې چارو غلط کسان وملئهم او د دوی د سردارانو د یری د سبب ان یفتنهم دا چې دوی ته عذاب او تکلیف ورنکي. چې ایمان د دې وجه نه راوړل چې ایمان راوړو او فرعون د دغه سرداران دا باندې خبر شي او بیا را باندې په زور خپل ایمان پرېږدي د دې وجه نه راوړو. وان فرعون لعال فی الارض او یقینا فرعون خامخا متکبر او پس مکه باندې وانه لمن المسرفین او یقینا دی او د زیاتی کوونکو نه درې زیاتی کو او انسان او وی زخدې درې زیاتی. وقال موسی او فرمایل موسی علیہ السلام یا قوم زما قوم ان کنتم آمنتم بالله کچرتا ایمان لوړي په الله پاک باندې فعليه توکلون کوم دا الله پاک باندې توکل وکئ ان کنتم مسلمین کچرتا مسلمانان یې مسلمان په توکل په یو الله. فقالوا فذوي وي على الله توکلنا په الله پاک باندې من توکل کړي. ربنا اے رب زمانگا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين من مگر دوا فتنة للقوم الظالمين دا قوم دا پاچغ ظالمان بل دا فرعونیان کافران ونجنا برحمتك من القوم الكافرين او منتج نجات را کا فخبر رحمت باندی قوم تدی قوم کافراننا. واوحینا الى موسى او وحی وکړه موسی علیہ السلام ته واقعي او د ضرور هارون علیہ السلام ته انت دې خبره تبوا آل قومکما چې تاسو ځان لازم چې تاسو مقرر کړئ لقومکما د خپل قوم د پاره بمصر په مصر کې بیوتن کورنا وجعلوا بيوتكم قبلة او تاسو ګرځئ خپل کورنا قبلة د مانځه ځایونه خپل کور کې مونږ کوي. فرعون مبارک مستنه پریدي خپل کور کې مونږ واقيموا الصلاة او تاسو قائم کې مونږ وبشر المؤمنين او تزيد ورکا المؤمنين مؤمنان ته الله پاک په امداد باندې او په جنت باندې. واخر دعوانا الحمد لله.